بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو. نن یو حدیث مبارک پیش خدمت ته. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ اغا فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي: من نسیا وهو صائم، یو سړی د روزې په حالت کې هغه نه هیر شو. من نسیا هغه څوک چې هیر کی وهو صائم دی روزه داری، روزه تیره شوه. فاکل او شربا، نو خوراک یې وکړه یا څښاک یې وکړه. فلیتم صومه، نو دې روزه پوره کړي. روزه دې بیا ماتوي نه، که یو ځل یې په یره خورا څښاک وکړه نو هم روزه دې مکمل کړي. فانما اطعمه الله وسقاه، بېشکه الله تعالی دته خوراک ورکړه او الله تعالی دته اوبه ورکړې. د حدیث مبارک مفهوم دا دی چې که سړی په ایره خوراک څښاک وکړي نو د ده روژه نه ماتیږي. دې د خپله روژه مکمله کړي، د ده روژه وشوه، ځکه چې په ایره باندې دې نه نیولی کېږي، بلکې دا دته یو شرف حاصل شو چې دله الله طعام او اوبه په روژه کې ورکړې. ومې طعام وخوړ، اوبه یې وڅښلې، ومې روژه وشوه. فقیره دوه ګټې دې وکړې، یو د خیر یوړه، بل دې وکړه دیدنونه. نو ده دوه ګټې وکړې، ومې روژه ونیوه او ومې خوراک وکړه. په علماو کې بعضې وایي چې پخوا زمانه کې به داسې واقعه چا سره پیښه شوه نو هغه ته به خلکو مبارکي ورکړه چې تا دا الله خصوصي طعام وخوړ، ځکه د دې طعام نسبت الله ځان ته کړی دی، پیغمبر علیه السلام الله ته کړی دی چې اطعمه الله وسقاه. الله دته طعام ورکړه، الله دته اوبه ورکړې. نو وایي چې دته به خلکو مبارکي ورکوله چې تاله الله پاک خصوصي طعام او خصوصي اوبه هغه درکړې، د روژې په حالت کې درکړې. نو دی به قابل د مبارکۍ ګڼلی کېده په دغې طعام، په دغې شراب اوبو باندې. دلته یو مسله ده، عوامو کې داسې مشهوره ده چې ته یو سړی ووینې چې هغه اوبه څښي په روژه کې په ایره باندې، یا خوراک څښاک کوي، نو ته ورته غږ مه کوه، پرېږده چې دی ځان موړ کړي او ځان په اوبو باندې ډیډه کړي. خو داسې نه ده، داسې نه ده. که ته یو سړی ووینې چې روژه کې خوراک کوي یا چې دی نو روژه کې اوبه څښي، نو هغه به منې کوې، هغه ته به وایې چې هلکه روژه ده مه کوه، ځکه دا په نهي عن المنکر کې راځي چې یو سړی روژه خوري ته ورته غږ نه کوې، نو دا خو ته په نهي عن المنکر باندې سکوت کې، او چې وس ترې رسي نو نهي عن المنکر به کې، د بدۍ نه به خلک بندې. حدیث مبارک کې راځي: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. رواه الترمذی. څوک چې تاسو کې غلط کار وویني نو دې منی کی، په لاس دې منی کی، د لاس طاقت نه په خولې دې منی کی، که په خولې یې طاقت د منی کولو نه اړه کې دې وسره بوز وساتي. او د زړه دا درجه دا کمزوري ایمان دی. نو چې سړی وویني چې خوراک کوي یا اوبه څښي روژه کې، نو منکۍ به وی به ورته، دا نه چې هغه ته به غږ نه کوي، داسې نه ده. د دې خبرې خیال ساتئ، دا مشهوره غلطه مشهوره شوې ده. الله تعالی دې د رمضان انوارات او برکات موږ ته نصیب کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين.